السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، نو ښار کې څه وخت مخکې دلته کشتي پل باندې یو واقعه شوې وه او 7 فروری باندې د تاجر د ویشتو یو واقعه پیښه شوې وه. د نوشیره کلا کشتي پل سره تعلق لرونکی شهزاد ولد شاهنواز د زخمی حالت کې نوښار پولیس ته رپورټ درج کړی و چې زه او زما ورور مراد مونږ په نوشیره کیان کې بزنس کوو، کاروبار کوو، او اتنیمې بجې وې مونږ د دوکان نه په موټر سایکل باندې نوشیره کلا ته را روان وو چې کشتي پل ته راورسېدو. نو دغلته نامعلومو خلکو په مونږ باندې ډزې وکړي او وتښتېدل، مونږ زخمي شو. نو ورور مې مړ شوی دی، د یو نوجوان په دغه موقع باندې مراد خان دا مړ و. د دې واقعې نه پس فوري طور باندې چې مونږ هم ګورو زمونږ میډیا چې کوم ملګري دي، سوشل میډیا ده، نو مسلسل یو خبرونه شروع شو چې دلته سنیچنګ واقع وشو، موټر سایکل سوار ولا غلو نوجوانان هغه تاجران ولوټل او هغوی وتښتېدل. مطلب دا دی غوږ نه ګوري سپي پسې ډول. دا عمومي طور باندې دا زموږ د ټولو یو عادت هم دی چې داسې څه خبر راشي بالکل نه پکې تحقیق کوو، نه ګورو، نه دا ضرورت محسوسوو چې مونږ د پولیس اف آی آر ته صبر وکړو، لا ای سی چو نه بار بار تپوس وکړو، لا متعلقه چې کوم افسران دي او لا هغلته لاړ شو خلکو نه تپوس وکړو چې واقعه څه وه، خپل دا دماغ په استعمال کړو. به هر حال وایي غلا وشو، تاجر ولوټلی شو، په دې کې احتجاج هم شوی. واقعي چې کله تفتیش شروع شو نو پته ولګېده چې عجیبه غلو چې نه موټر سایکل بوتلی دی، نه جیب نه پیسې اوچتې کړي دي، نه موبایل اخیستی دی، هېڅ قسمه څه غم غرض یې نه یې ساتلی چې څه هغوی سره نو موجود او ډزې کړی دی. دغه وجه وه چې پولیس بیا د دې تفتیش شروع کړو. ډي پي او نوښار احمدشاه، زه همیشه وایم چې دې افسر کله نه چارج اخیستی دی دلته، نو مونږ ګورو په نوښار کې چې څومره واقعات شوي دي د هغې بارکبینۍ سره تفتیش هم شوی دی او هغه ملزمان خامخا څه وخت پس د تفتیش نه پس هغه کټهرې ته راغلي او عدالت کې پیش شوي دي او د خلکو په مخې ته هغه چې کوم صورتحال دی نو هغه یې مخې ته راوړي. ډي پي او نوښار احمدشاه، سرکل اس ډي پي او جواد خان، او بیا دلته چې د هغوی نور څومره ټیم دی د انویسټیګیشن او اپریشنل پولیس اهلکار دي، هغوی باندې ټیم جوړ کړو. هغوی ته وي چې مونږ ته فوري طور باندې د دې کوم اصل تحقیقات دي هغه راوړي. هغوی باندې چې تحقیقات شروع شو نو بل شی منځته راغلو. مطلب پکې همغه مسله وه چې کوم باندې لومبۍ ورځې نه شک شوی و چې دا خو دغه مسله نه شي کېدی د غلا. نو پته ولګېده چې دا د خپل کور کې خاندان کې دا ډز شوی دی او د دې تحت رسېدو لپاره بیا چې نور ډېر زیات باریکبینۍ سره معلومات وشو. نو په دې کې د پته ولګېده چې د دوی کور کې د پلاټ څه تنازعه وه او دا د ډېر وخت نه را روانه وه، د ځمکې تنازعه وه، داسې به ووایو د ځمکې تنازعه وه. او دې کې بیا هغه ځمکې چې کوم د هغې د تقسیم وه او د هغې د اخیستو وه نو هغې کې دا دواړه رونه رکاوټ و. پولیس چې ملزم گرفتار کو او هغه نه انټاروګیشن وشو، سرسري انټاروګیشن د خاندان کې د تپوسونو نه او ښه چې کوم شواهد و کوم تپوسونه و نو دې معلومات وشو چې هغه بالکل دا اعلان وشو چې د پولیس مخې ته چې تاسو څه وایي دا خبره صحیح ده او اصل مسله چې دا هغه د ځمکې ده او د پلاټ ده نو هغې کې رکاوټ د وجې نه مونږ دا ډز کړی دی. پولیس ملزم گرفتار کو او مزید میډیا ته پیش کو او مزید چې کومه دې کې کاروایي ده هغې کې د سزا جزا دپاره دا شروع شوې ده. زه به دې کې ووایم چې د نوښار کې پرله پسې چې کوم واقعات کېږي دغه واقعاتو نه پس د کشتي پل دا چې کوم راهداري ده نو دې باندې لیټونه مو لګېدل او ډېر تیزۍ سره پې کار شروع شو او د دې وارداتو واقعاتو له داسې ځای کتلی و چې خلک پې شک ونه کړي، خو کوم ډز کولو والي غل چې وي نو هغه څه ناڅه نښې شاته پرېږدي او هغه نښې دا وي چې مطلب څه شی تا نه پاتې شي چې هغه نښه وي. دی باندې خو ډز وشو، په داسې ځای کې مو ویشتل چې هغه همیشه دغلته غله ډز کوي او دلته واقعات شوي دي مخکې د سنیچنګ دوران کې د ډزو د مرګ جوړ که نه نو هغه ځای کې ډزې مو شوې، هغه ځای کې ګزاره مو شو. فوري طور باندې دا خبر میډیا ته دا به پلانټډ وي چې مخې سره خبر ورسېدو دي چې هله مرګ جوړ وشوه او دلته کې سړی مړ شو، غلو مړ کړو، بیانیه شروع شوه. خو ورنه غلطي دا شوې وه
چې نه موټر سایکل تللی دی، نه جیب نه یو 10 روپۍ وړي دي، نه موبایل وړی دی، هېڅ قسمه څه غم غرض یې نه دی ساتلی. او هغه چې کوم شیز کې مطلب نو هغه پوره شو، مطلب ډز وشو او کس یې مړ کړو نو لاړو تښتېدل. دغه شیز باندې بیا تفتیش شروع شو، تحقیق شروع شو چې څومره هم داسې واردات شوي دي. نو داسې لکه سودا چې شوي له ضرورت د کوم شي نو هغه ډز خو سړی وکړي، خو شاته نه ګوري چې ما داسې کومه غلطي وکړه چې دا ملزم به ما پسې رارسي، دا مدعي به ما پسې رارسي. به هر حال پولیس ملزم گرفتار کو او مقامی چې کوم عوامي سماجي حلقې دي نو ښار پولیس ته خراج تحسین پیش کړي. او داسې چې څومره واقعات شوي دي دا ګمنامه غوندې نو موږ کتلي د هغې ښه بھرپور طریقې سره نه صرف تفتیش شوی دی، هغه اف آی آر هغې کې مطلب هغې نه فوري طور باندې هفته 2 هفتې پس 3 هفتې پس چې موږ ګورو نو کیس هغه مخې ته راغلی او هغې کې ملزمان هم راوستی شوي. کمزوریانې به ډېرې زیاتې وي او مطلب پولیس ته اختیارات دي نو ډېر شیزونه داسې شته چې په هغې باندې تنقید وشي. خو به هر حال دا چې کوم داسې قسمه کاروایي وي نو هغې باندې څوک دغه نشي کولی لاس